أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أتأمرون الناس آیتاسو امر کوي خلقو ته بالبر په نیکی باندې وتنسون انفسکم او پرېږدئ خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب او حال دا د تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون نو آیتاسو د عقل نه کار نه اخلئ. دا سوره بقره آیات نمبر 44 ده. د یهودیانو یو بل وصف په دې آیات کې بیانېږي. یهودیان چې د هغو به کله خپل رشته داران به راله یا به چې دنو د هغوی خپلو خپلوانو اسلام او دین قبول کړی و نو هغوی به راله د دوی نه به تپوس وکړو چې ستاسو د دې پیغمبر په باره کې چې دنو څه خیال دی. نو دې یهودیانو به ورته وویلله چې دا رښتینی پیغمبر دی. د دې خبره چې دنو ومنئ د دې اطاعت وکئ د دې تابعداري وکئ. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نقل کیږي تفسیر کبیر چې قالو هو صادق وامره حق فاتبعوه. دیو به د خپلو خپلوانو د رشته دارانو ته ویله وای دا پیغمبر نه دی دا رښتینی پیغمبر دی او دا چې کومه خبره کوي نو دا رښتینی خبره کوي. د دې سړي چې دنو تابعداري وکړو خلکو ته به دا ویله د خپلو خپلوانو ته یا به چې دنو چا اسلام قبول کړی و نو هغوی ته به د مدینې د یهودیانو دا خبره کوله چې دا پیغمبر حق دی دا کتاب حق دی دا پیغمبر چې کوم وینا کوي دا صحیح ده فتبعوه د دې تابعداري وکړو. دا قول د عبدالله ابن عباس ته تفسیر کبیر چې دنو دا نقل کړی دی. نو سوال بیا دا پیدا کیږي چې دیو بیا په خپل ولې نه منودله چې خلکو ته به دسې ویله نو هغه ځکه چې د دیو هغه نظرانی او شکرانی نه دي او هغه مشري او ګدنشینی هغه بیا ختمېدله. نو خلکو ته به چې دنو دا امر کولو حکم به کولو خو په خپل به چې دنو عمل نه کولو. نو په دې آیات کې د یهودیانو دا وصف بیانېږي او دا صفت بیانېږي. نو الله تعالی ول په دې باندې زورن ورکوي توبیخ ورکوي چې ګوره دا تاسو چې کومه خبره کوئ نو په دې باندې په خپل عمل ول نه کوئ چې نور ته وایي نور ته بیانوي او په خپل چې دنو په دې باندې عمل نه کوئ. دغه شان بخاری کې چې دنو راځي امام بخاری نقل کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې یو یهودی الکو نو داغي خدمت به کولو نبی علیہ السلام خدمت به کولو نو هغه بیمار شوی و نو بیا چې دنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي خواله چې دنو راغی عادت لراغه تپوس لراغه د یهودیو د کافر تپوس هم کولای شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دنو داغي تپوس لچې دنو راغه نو خواته کې ناستلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل و اسلام راوړه او دین چې دنو قبول کا. نو خواته پلار ناسو اخوات پلار ناسو
نو پلار دی بچی ته وایو پلار یهودي و پلار دی بچی ته وایو اتیو یا اتیو ابو القاسم دا ابو القاسم خبره چې دنه ومنه نبی له صلوات و سلام کونیه چې دنه ابو القاسم و نو وای د دې خبره چې دنه ومنه نو هغه ایمان راوړو اسلام چې دنه قبول کو خو دې پلار چې دنه دا نه قبولولو پلار خپل بچی ته وای دا سړی رښتینی دی دا چې سوی د دې تابعداري وکړه او بیا هغه هلک چې دنه وفات شو نبی له صلوات و سلام فرمایله چې د اسلام پر راوړو باندې د جهنم د عذاب نه چې دنه بچ شو بیا به مسلمانانو چې دنه جنازه وکړه او تدفین چې دنه ولوکړه دغه شان کې بل ځکه نبی له صلوات و سلام بیا د یو بل يهودي خواله چې دنه هغه تللی دی او دا غم چې دنه زوی بیمارو نو دا پلار چې دنه دای سر ته چې دنه ناسو او تورات چې دنه لوستلو نو نبی له صلوات و سلام خواله راغې او نبی له صلوات و سلام د الګ د پلار نه تپوس کوي وای په دې تورات کې وای زما تذکرہ شته او کنيشته نو سره وخوځو وای شته پکې وای ته صحیح پیغمبر یې نو هغه زوی چې دی نو هغه ایمان راوړو مسلمان شو او بیا وفات شو نبی له صلوات و سلام خلکو ته ویله صحابو ته وای راشي جنازه پی وکي او دی يهوديانو ته ویل وای تاسو د دې د خوانه پاسه یو دا مسلمان دې زموږ ورور دی د دې جنازه او تدفین بچ دین هغه مونږ کوو ګوره هغه د خمنی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره چې دنو په تورات کې شته ده او عام خلکو نه چې دنو دا حق چې دنو پټ کړی دی او چې کله به خاص خلک رااله د دیو بچي او خپل خپلوان او رشتہ داران بو نو دا غینه بچ دنو حق پټوو دغه شان ته کې یو دوا الکان نورو د یو ابو الحارث نومو او د یو کرز ابن علقمه نومو دا دوانه انصاری ورونو نسواراو انصاری نو نسواراو عیسایانو نو دیو په لار باندې چې د روانو نو دا ابو الحارث نه ده دا عالم و د توراتو او دا کرز ابن علقمه نو دا چې دنو عامیو نو دا کرز ابن علقمه نه د دې خپو خویدا یا د سورلې نه چې دنو راو غورځېدو نو دې خیره وکړي نبی له صلوات و سلام ته یا به تذکره دغه کوله نو پس راو غورځېدو نبی له سلام تو سلام ته خیره وکړلې او دا خو الکانو دی يهوديانو بچیدنو دا خبري مشورولې د خلکو په ذهن کې به دا خبري ورچېلې چې دا هغه پیغمبر نه دی کوم چې د کمی پیغمبر چې موږ انتظار کوو نو نبی له صلوات و سلام پسې به خبرې کولې چې دا پیغمبر نه دی دا په عیسی علیه السلام په باره کې داسې عقیده نه لري دا ګډې وډې خبرې کوي نو د دې په ذهن کې هغه خبره پرته وه نو دې کرز ابن علقمه نه نبی له صلوات و سلام ته خیرې وکړې دا ابو الحارث دا ورور نه دی دا ورته ویو وایي خیرې ورته ولیکئ نو دا کرز ورته وایي ولې ته یې منیسه وایي قسم په الله وایي دا هغه پیغمبر دی چې د کم انتظار مونږ کوو وایي دا هغه پیغمبر دی چې د کم پیغمبر چې دی نو انتظار مونږ کوو نو دا کرز ورته وایو نو وایي ته بیا څه شي چې دی نو منع کړی ته بیا ایمان ول نه راوړې منې ول نه نو دا ابو الحارث ورته وایو وایي ما صنعوا بها هؤلاء وای مونږ به چې دنو بیا د خلکو ته څه وایو شرفونا و اکرمونا دا خلک خو چې دنو زمونږ عزت کوي زمونږ چې دنو اکرام کوي مونږ له لویه مرتبه راکړله خو که مونږ دین او اسلام قبول کو بیا خو زمونږ هغه عزت او هغه مرتبه هغه ګدنشیني چې دنو ختمه شوله نو دا ابو الحارث نه دی دا عالم و د تورات
دې په دې انکار کې چې دنو بیا د دنیا نه کافر تللی دی او دا کم چې امیو دا کرز ابن علقمه دی بیا ورستو چې دنو اسلام قبول کړی دی نو د دیو دا دین اسلام نه قبلولو دا وجه وخام چې دیو به چې دنو د دیو نه دا مشرت لله بیا خو به دیو د هغې صحابو سره یو شانته کې داخل شوی په مسلمانانو په جماعت کې نو خلکو ته به ویله چې دا پیغمبر چې دی نو حق دی ردې تابعداري وکړو او په خپله چې دی نو نه قبلولو ولې مشرت تلله ولې هغه نظراني او هغه شکراني د دیو نه چې دی نو بیا ختمېدلې نو په دې آیات کې الله تعالی دیو له زورنه او رټنه ورکوي اتامرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره وتنسون او هیر کړم دی وتنسون معنا نسیان هیرول او دې دلته معنا غوره معنا دا ده چې وتترکون وتنسون وتترکون او تاسو پرېږدئ انفسکم ځانونه خپل وانتم او حال دا ده چې تتلون الکتاب تاسو لولئ کتاب نو افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ نو په دې کې دیو ته زورنه په دې باندې نه د ورکړی شوي چې تاسو واز نصیحت ولې کوئ دا زورنه ورته په دې باندې ورکړی شو د یهودیانو ته چې تاسو په دې باندې په خپل عمل ول نه کوئ دا زورنه او توبیخ ورته په دې باندې دی په واز او نصیحت باندې چې دی نو هغه زورنه نشته واز نصیحت خو ښه کار دی او که د دې نه څوک دا مسله راوباسي چې یو سړی به د هغې وخته پورې چې دی نو بل ته نصیحت او واز او تبلیغ نه کوي تر څو پورې چې دی نو په هغې باندې په خپل عمل نه کړی نو دا خبره چې دی نو د دې نه صحیح نه ده ځکه ته ما ته بیا داسې انسان راوښیه چې د هغه د هر قسم ګناه نه چې دی نو هغه پاکي او هغه به چې دی نو تبلیغ کوي امر بالمعروف به کوي او نهی عن المنکر به کوي او دا نور خلق خو چې دی نو ګناهګار دی نو دا به چې دی نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي ستا د دې نه چې دی نو دا مسله نه راوځي ښه چې خلق ویو چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تاسو چې دی نو نور ته د نیکۍ حکم کوي او ځانونه مهر کړلي نو داسې کامل انسان په دې دنیا کې نشته دی ښه په هر سړی چې دی نو هغې کې څه نه څه ګناه شته دی نو ته څه وایې چې هغه به بل ته واز نصیحت او تبلیغ نه کوي واز او نصیحت امر بالمعروف نهی عن المنکر کوا خو کامل دعوت او کامل تبلیغ دا دی چې ته په هغې باندې چې دی نو په خپل عمل وکړې ښه داسې نه چې ستا پې عمل نشته دی او ته چې دی نو خلکو ته کوې ته خلکو ته کوه که ستا عمل یو که نه یو ته خلکو ته واز نصیحت دعوت تبلیغ کوه امر بالمعروف نهی عن المنکر کوه په دې باندې به الله تعالی اجر درکوي او چې ستا خپل عمل نشته په دې باندې به الله تعالی تا رانیسي یو چې دی نو اعمال دي اعمال دو قسمه دي یو اعمال فرایض دي او بل اعمال چې دی نو مستحبات دي اعمال په قرآن کې څه ته ویلې کېږي عقیدې ته ویلې کېږي فرایضو ته ویلې کېږي د حرامو نه به ځان ساتي دا اعمال دي دې ته څه وایي عمل وایو عقیده فرایض او د حرامو نه چې دی نو ځان ساتلو دې ته اعمال وایي خو زموږ عام خلکو ته چې دی نو د عمل خبره کوي نو خلک زر د خلکو جامو ته ګوري ته وایي چې په دې جامو کې چې دی نو عمل پروت دی یا رومیالونو ته او جبې او قبو ته او پټکو ته ګوري خو په قرآن کې عمل څه ته ویلی کېږي عقیدې ته ویلی کېږي عقیده د توحید فرایضو اهتمام کول او د حرامو نه ځان ساتل نو دا به چې دی نو که دا څوک د دې دعوت بل چاته ورکوي په دې باندې او په خپل عمل کوي په عقیدې باندې په فرایضو باندې او د حرامو نه په ځان ساتلو باندې په دې باندې چې ته بل ته دعوت ورکې نو په خپل او په دې باندې عمل کې او که د دې باندې په خپل عمل نه و او بل ته چې دنو دعوت کول د دې ډېر سخت وحیدات راغلي ښه سخت وحیدات دي
چې د فرایض خبره سره بل تکي او په خپل په عمل نه کوي. د دې ډېر سخت وعیدات راغلي حدیث کې راځي، امام قرطبي نقل کړی دی په دې ځای کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسراء په موقع باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته لاړو نو الته خلک ولیدلو چې هغه خلک یې داسې ولیدلو چې هغوی به د اور په قینچانو باندې د خپل شونډې چې دینو دا پرې کولې او د خپل جبې به پرې کولې. نو جبريل نبی علیہ السلام د جبريل امین نه تپوس کوي من هم هؤلاء، دا څوک دي دا خلکو؟ وای دا د دې امت نه ده، واعظین دي، خطبا دي چې خلکو ته چې دینو د فرایض حکم کوي او په خپل چې دینو هغه نه کوي. نو د دې لپاره سخت وعید راغلی دی. او بل حدیث چې دینو هغه امام ابن کثیر دلته نقل کيو چې نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی به چې دینو جهنم ته واچولی شي او د جهنم ته د اچیلو سره به د دې نه چې دینو دا کلمې ښکته وځي او ډېر په بد حالات کې به یو چغې به یې په دې جهنم کې او دا ټول جهنمیان به ورته چې دینو راجمع شوي. نو دا جهنمیان به ورته ویو چې ته هغه انسان نه یې چې تا هم ته په دنیا کې د نیکۍ حکم کولو. دا به ورته ویو چې زه یم حق انسان چې ما تاسو د نیکۍ حکم کولو او په خپله مې چې دی نو عمل پې نه کولو. د دې خلکو انجام نه دی ډېر خطرناک دی. بیا سخت وعید دی د دې خلکو دپاره چې فرایضو باندې د فرایضو خبره کومه چې د فرایضو بل ته وایي او په خپله پې عمل نه کوي. وس رازو نوافلو نه مستحباتو له نو په دې باندې الله تعالی ته نه رانیسي چې ته بل ته وایې د نفلي روجو د تهجد حکم ورته کې د ذکر اذکار ورته حکم کې او په خپل نه کې نو دا په دې کې نه داخل په دې آیات کې دا سړی نه داخلو او نه دې نه الله تعالی په دې باندې رانیسي. ته بل ته چې دینو د نوافل حکم کې د تهجد حکم کې د روجو د نیولو حکم کې د نفلي او په خپل نه کې نو په دې باندې الله تعالی اجر او ثواب درکيو او الله تعالی ته په دې باندې نه رانیسي رانیسي به دې په سبانه او فرایض باندې چې ته بل ته د فرایض خبره کې خو په خپل پې نه کې او په نوافل او په مستحبات باندې دا ښه کار دی بل ته کوا اگر کته په خپل نه کې نو که په خپل کې نو بیا خو ډیره غوره خبره ده او که په خپل نه کې مستحبات نو بیا به چې دی نو الله تعالی ته په دې باندې نه رانیسي او د دې ثواب بدله چې دی نو درکوي. او دا خلک چې دی نو په دې کې هغه خلک چې دی نو ته وایې چې هله به سړی د نیکۍ حکم کوي چې سړی په خپله چې دی نو کامل شي. نو کامل انسان ګوره په دنیا کې نشته دی چې ته وایې انسان بل ته د نیکۍ حکم هله کوي چې په خپله پې عمل وکړي چې په خپله پې عمل وکړي نو هله به حکم کې اگر که هغې پې په خپل عمل چې دی نو هغه نه دی کړی. نو دلته الله تعالی دا خبره نه کوي چې د واعظ او د نصیحت او د تبلیغ خبره نه کوي. تبلیغ کوا واعظ نصیحت کوا خو کامل واعظ او نصیحت او تبلیغ دا دی چې ته پې په خپل عمل وکړي. خو دا زورنه په څه باندې ده دا رټنه په څه باندې ده دا رټنه او زورنه په دې باندې ده چې ته پې په خپل عمل ول نه کوې چې بل ته وې. نو اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره. بر څه ته ویل کېږي؟ بر چې دی نو دا د نیکۍ دپاره چې دی نو وسیع لفظ دی بر نه دی. تفسیر کبیر وی اسم جامع لاعمال الخیر دا یو جامع نوم دی د هر نیک کار دپاره بر ویلې کی. هر نیک کار ته څه ویلې کی؟ بر ویلې کی. دا په حقوق العباد کې راځي دا الله تعالی په بندګۍ کې دا بر لفظ راځي. لیس البر ان تولوا وجوهکم اخو خبر روان دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا. نو هر د خیر کار ته څه ویلې کېږي؟ بر ویلې کېږي. او دلته مراد ان تاسو د الله
تاسو چې دنو خلکو ته د الله د رسول حکم کوي چې په دې باندې ایمان راوړی او په خپل پینه راوړی. بل د دین مراد چې دنو دا چا ویلې ده چې د دین مراد صدقه او خیرات ده، چې يهوديانو به نور ته ویل صدقې کوي او خیرات کوي او په خپل به بخل کولو. او یا چا دا معنا کړل چې د دین مراد اطاعت او عمل صالح ده، چې يهوديانو به نور ته ویل چې اطاعت کوي د الله د رسول تابعداري کوي او په خپل به چې دنو نه کوله. نو بیر ډیر جامع لفظ ده، هر نیکی ته چې دنو شامل ده. نو اتامرون الناس ایتاسو حکم کوي خلکو ته بالبر په نیکی سره، چې خلکو ته حکم کوي چې دا پیغمبرو منیو او په خپل چې ده هغه هر کړی ده او په خپل چې دنو عمل پینه کوي. دا تفسیر قرطبی دلته نقل کيو. ابو عثمان الهیهری دا یو نیک انسان تیر شو د دې مجلس لچې دنو د بواز نصيحت خلکو ته کولو. یو ځګي او اغزه ته بچ دنو راوتلو او الته به خلکو ته واز نصيحت کولو. نو یو ورځ راووتو او خاموش چې دنو هغه ناشته خلکو ته واز نصيحت نه کوي. نو چا وته ویل ابو العباس یو سړی او هغه وته ویل موږ ته واز نصيحت وکړه. نو هغه ورته ویو وغير تقي يأمر الناس بالتقى، وی غیر تقی نه ده هغه خلکو ته حکم کوي په تقوا سره، چې بچا کې تقوا نشته او هغه خلکو ته حکم کوي چې په ځان کې تقوا پیدا کړي. او بیا وی طبيب يداوي والطبيب مريض، او وی طبيب چې کم ده اخو علاج کوي د خلکو، او طبيب چې دنو په خپل بیمار ده. نو چې طبيب په خپل بیماری نو هغه د خلکو صحیح علاج وکړي. وی هغه ډاکټر نه ده هغه وی ناجوړه ده، نو چې ناجوړه نو په خپل به صحیح علاج وکړي. وی چېرته یو ډاکټر لچې دنو یو بوډۍ تلو ابيو، نو هغه ډاکټر چې دنو هغه بوډۍ ابي لچې دنو کمزوري شو، نو سیمپل یې ولور کې دا غي چې کوم دوايي نه ورسره یو چې دا خوره چې په طاقت کې شي. یو 2 ډبې ولور کړل، یو 2 ډبې ولور کړی دا خوره چې په طاقت کې شي. نو بوډۍ ابي نه ده، نو یو ډبې واپس دی ډاکټر صاحب لور کو. وای ته چې دنو زمانه زیات کمزور دی، وای پتا مې زړه سوزي، وای دا یو ډبې چې دنو ته وخوره. نو هغه دا غینم چې دنو کمزور دی. نو دا عالم وای ډاکټر چې دنو وای هغه په خپل نه جوړ دي، نو هغه به چا صحیح علاج وکړي. نو شمه وای بلیږي، شمه بلیږي نور ته چې دنو پیدا ورکيو، نور ته رڼا ورکيو، او په خپل چې دنو هیڅ پیدا ځان ته نشته، په خپل چې دنو هغه سوزي. نو دغه شان ته کې دا علما دي واعظین دي، نور ته رڼا ورکيو، نور ته پیدا چې دنو ورکيو، او چې عمل پې نه یو نو هیڅ پیدا چې دنو هغه ونه شوړل. د یهودیانو الله تعالی په دې قرآن کې یو صفت بیان کړی دی، کمثل الحمار یحمل اسفارا. دا په دې سورۃ جمعه کې هم راغلی دی. وای د دې مثال دې څه دی لکه چې دنو په څوک په دغه باندې عمل نه کوي، په علم باندې خپل عمل نه کوي، علم حاصل کړی دی، علم ورسره دی خو عمل نشته. نو دا دې څه دی لکه په خرچ کتابونه بار کې، لکه په خرچ کتابونه بار کې، په خر د کتابونه بار کړل اوس خرته څه پیدا ده. نو تا علم حاصل کړی دی او په علم دی عمل نشته، نو څه پیدا دی وکړه. مثال وای د خر دی. او په دې سورۃ جمعه کې چې راوړی دی نو دلته تفاسیر لیکي، وای کم سړی چې جمعې مانځل راشي او خبرې کوي او په قلاره نه کینی، نو وای د دې مثال هم چې د خر دی، لکه په خر چې دنو کتابونه بار کې راغلی دی او خپل ثوابونه چې دنو اسې خراب کړل. د جمعې چې دنو څومره غټ اهمیت دی او دی راغلی دی خبرې کوي، واعظ ته بیان ته غوږ نږدي، کله یو ځای کې کله بل ځای کې چې دنو خبرې کوي. د جمعې چې دنو ډېر زیات اهمیت دی. نو دا بل چې دنو ابراهیم نخی یو سړی تیر شوی دی،
نو هغه وایي واعظ نصیحت زه خلکو ته نه کوم خلکو به ورته ته واعظ نصیحت وکړه وایي زه په قرآن کې 3 آیاتونه دي د هغې د وجې نه چاته واعظ نصیحت چې دی نو هغه نه کوم یو پکې دا آیات دی چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم او دویم پکې چې دا آیات دی لم تقولون ما لا تفعلون الله تعالی په قرآن کې وایي ولې هغه خبره کوي چې په خپله پې عمل نه کوئ او دریم آیات چې دی نو په صورت هود کې دی چې ما اريد ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه چې شعیب علیه السلام دی خپل قوم ته وایو وایي زه دا اراده نه لرم چې زه تاسو د هغې خبرې نه منع کوم چې په خپله ترې نه منې کېږم نو وایي داسې زه نه کوم چې تاسو ترې منع کوم او په خپله ترې چې نه منې کېږم نو دا د ابراهیم نخي نه دی دا یو نیک انسان تیر شوی دی نو دا د هغې تقوا وه دا د هغې تقوا وه نو داسې نه ده چې علما او واعظین به چې دی نو تقریرونه وعظونه او نصیحتونه چې دی نو هغه دې پرېږدي د دې آیات خلاصه دا شوه مطلب یې دا نه دی چې واعظین مقررین د درسونه وعظ نصیحت دی چې دی نو پرېږدي مطلب د دې دا شو چې واعظ له عالم له با عمل کېدل پکار دی چې دا څه وایي چې په دې باندې چې دی نو عمل وکړي ښه د دې مطلب چې دی نو هغه دا شو او امام مالک د سعید ابن جبیر نقل کوي چې یو سړی به دا سوچ کوي چې زه امر بالمعروف او نهي منکر پرېږدم نه کوم ځکه چې زه به ګناهګار یم و یو سړی بیا دا سوچ کوي چې په ما کې غلطي ده نو زه څنګه د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر چې دی نو هغه حکم بل ته وکړم او په خپله چې دی نو زه ګناهګار یم په خپله کې ما کې شته نو زه خلکو ته واعظ نصیحت چې دی نو څنګه وکړم نو وایي نتیجه به د دې دا راوځي چې واعظ نصیحت نه دی تقریرونه دا به ایسته چې دی نو ختم شي شیطان به په خپل کار کې چې دی نو کامیاب شي شیطان خو دا غواړي چې دا واعظ او نصیحت او تقریرونه او درسونه ختم شي نو مطلب او خلاصه دا شوه چې واعظ هغه پکار دی چې هغه په خپل خبره باندې چې دی نو دا څه چې وایي چې په دې باندې عمل راشي نو بیا به چې دی نو په خبره کې اثر پیدا شي حجی اتامرون الناس تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر په نیکۍ سره وتنسون او هېر کړي دي انفسکم ځانونه خپل وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی تاسو لولئ کتاب قرآن ته ناست دی 20 کاله وشو او بیا هم چې دی نو عمل چې دی نو هغه نشته دی قرآن چې دی نو وی او قرآن ته کښېنې نو دا څه چې اورې نو په دې باندې چې دی نو عمل پکار دی ښه هسې نه چې وخت چې دی نو ضایع شي د وخت د ضایع کولو دپاره خو دا موږ نه وایو چې وخت خالی ډک شي دا د دې دپاره وایو چې موږ د دې مطابق چې دی نو خپل عمل جوړ کړو ښه خپل عمل جوړ کړو افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ آیا تاسو نه پوهېږئ آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ عقل در پکې نشته عقل څه ته وایي دا یو صفت دی چې الله تعالی په دې انسان کې پیدا کړی دی اقال څه ته ویلی کېږي اقال پړي ته ویلی کېږي رسۍ ته اقال او هغې پړي ته ویلی کېږي چې د عربو نه دی دیو پې دا اوښان چې دی نو تړله چېرته په سفر باندې به لاړه نو په دې رسۍ باندې نه دی په دې باندې به چې دی دا اوښ چې دی نو وتړلو او یا چې دی نو یقال دیو د عرب نه دی د رومیان چې په سر باندې کېدي او بیا دې چې دا رسۍ پړه غونته کې نه دا رسۍ ته تاو کړي دې ته یقال ویلی کېږي اوس ورته هغوی ګال وایي ګال د قاب په ځای باندې چې دی نو هغوی ګال وایي نو دا یو رسۍ ده امام قرطبي وایي یا په دې دماغو کې دی الله پیدا کړی دی یا په دې زړه کې دی چې د کوم انسان عقل روغ او عقل سلیمي نو دا یې بیا د غلطو کارونو نه منې کوي نو وایي تاسو د عقل نه کار نه اخلئ عقل در پکې نشته چې په خوله باندې یو څه وایئ او کوئ چې د نو بل څه
نو واستعینوا مدد غواړئ بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه سره. نو دی یهودیانو نه دی، د دیو خو د مال سره محبتو، د مرتبه سره محبتو، د ګد نشینۍ سره محبتو، نظرانو شکرانو په دې پسې روانو. نو دا پرې ښودل خو ګران کارو، یو وحده پرې ښودل، یو مشري پرې ښودل، دا خو ګران کار دی. هغه آمدن پرې ښودلو، هغه خپل مفادات پرې ښودلو، نو دا خو ګران کار دی. نو الله تعالی ورته وایي دا کار په څه باندې پرېښودی کېږي؟ په صبر او په مانځه سره. مدد غواړئ په صبر سره او په مانځه سره. صبر وکړئ. صبر څه ته وایو؟ صبر په لغت کې ویلی کېږي ایثارول، بندول، منع کول، دې ته صبر ویلی کېږي. او په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي؟ حبس النفس فی اطاعت الله. خپل نفس نه دی، دا د الله په اطاعت کې پابند کولو، د الله په اطاعت کې پابند کول، د الله په اطاعت کې سړی د خپل نفس نه دی، دا پابند کی، په دې باندې زور راولي، دا بند کی. او بیا علما لیکي چې صبر نه دی، دا په درې قسمه دی. یو صبر چې دی نو علی الطاعات، په نیکو باندې صبر کول. بل دویم صبر چې دی نو الصبر عن السیئات، د ګناهونو نه چې دی نو صبر کول، د ګناه نه چې دی نو صبر کول. او دریم صبر چې دی نو صبر علی المصائب، په تکلیفونو، په بیمارو باندې، په مصائبو باندې چې دی نو صبر کول. نو اولنی صبر څه دی؟ په قرآن کې چې دی نو دا درې ونډه صبرونه چې دی نو بیانېږي. صبر په نیکو باندې، دا نفس نه دی د انسان، دا مزي غواړي، ښه دا نفس نه دی، دا خواهشات، دا اوس دا نه غواړي چې په لنډو شپو کې د سړی د سهار مانځل راشي، دا نفس غواړي. نفس دا نه غواړي، نفس وایي خوب وکړه، خوب دې نه دی پوره شوی. نو دا نفس نه دی، دا پابند کول، په دې باندې زور کول، او دا خوب پرې ښودلو، جومات ته راتللو، نو دا په نیکۍ باندې صبر دی. ښه دویم صبر د ګناه نه چې دی نو ځان ساتلو، ګناه ته نه نږدې کل، ګناه چې دی نو پرې ښودل. او دریم صبر چې دی نو هغه په مصایبو باندې، په تکلیفونو باندې، په بیمارو باندې، هر قسم غم راشي، پریشانی راشي، په دې باندې چې دی نو صبر کول. او صبر په مصایبو نه دی، الصدمة الاولی، په هغه اولنۍ صدمه کې نه دی، په هغې کې صبر کول. ګورئ علما لیکي وایي هر شی چې پیدا کېږي نو اول وړوکی بیا غټېږي، او غم نه دی، دا په اوله کې غټي، ورو ورو بیا ورکوټی کېږي. غم چې په چا باندې راشي نو په دې غم کې نه دی، په اول وخت کې چې دی نو صبر کول، دا غم نه وي، دا غټي په اوله کې. وروسته خو بیا که ته صبر کوې او که نه کوې، خو که په اوله کې دې وکړو نو الله تعالی به تاله د دې اجر راکړي. حدیث کې راځي یو زنانه و، د هغې بچی وفات شوی و، نو ډېره چې دی نو ژړلې او ډېر فریاد یې کولو. نبي علیه صلات وسلام ورته ترغیب ورکو، نصیحت یې ورته وکړو، د صبر تلقین یې ورته وکړو. نو هغه زنانه نه ده، هغه نبي علیه صلات وسلام یا پیژندلی نه و یا یې توجه نه وه. نبي علیه صلات وسلام ته د خولې نه یوه خبره وختله، وایي الیک عني ان لم تصب، وایي دا ته ما ته ځکه دا خبرې کوې چې دا مصیبت تا ته نه دی رسېدلی، دا ما ته را رسېدلی دی. نو بیا چا دې زنانه ته وویله چې دا خو تا د الله رسول و، دا تا څنګه د بې ادبۍ خبره وکړله. نو بیا دغه زنانه نه ده، دا بیا په نبي علیه صلات وسلام پسې راله، او نبي علیه صلات وسلام ته وویله چې زما د الله په فیصله باندې صبر دی، زه صبر کوم. نو بیا ورته نبي علیه صلات وسلام وویله چې الصبر عند صدمة الاولی، صبر خو چې دی نو هله کېږي چې کله مصیبت راشي، په هغه اولني وخت کې چې دی نو صبر پکار و. اوس خو تا کومې تش کو، اوس خو که ته صبر کوې او که نه کوې، صبر چې په کوم وخت کې پکار و نو په هغه وخت کې چې دی نو هغه تا ونه کو چې هغه اولنۍ صدمه وخه. نو انما یوفى الصابرون بغیر حساب، الله تعالی به صبر کوونکو ته بې حسابه چې دی نو اجر ورکوي. ښه ان الله مع الصابرین، الله تعالی چا سره ملګری دی؟
صبر کوونکو سره ملګری دی. نو دا غم نه دی دا په اوله کې غټي بیا ورو ورو ورکوټی کېږي ښه. نو په اوله کې ته صبر وکړه چې د الله او د رسول کم تعلیمات دي د هغې مطابق وکړه چې هغه اجر او ثواب چې دی نو تا ته میلاو شي. نو دا د دنیا دا مرتبې نه دي، دا جاه، دا قد نشینی، دا مرتبه، دا په صبر ښودی کېږي، دا په صبر باندې. صبر وکئ د دې مال نه، صبر وکئ د دې دنیا نه، صبر وکئ د دې مرتبو نه. او دویم والصلات په مانځه سره مونځ ته چې دی نو توجه وکئ. په مانځه سره چې دی نو مانځه کې سړي کې عاجزي پیدا کېږي نو د دې دنیا نه به چې دی نو ستاسو بې رغبتي چې دی نو پیدا شي. او نبی علیہ السلام ګڼ احادیث دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به څه تکلیف مصیبت راغی نو فوراً به چې دی نو مانځه ته رجوع کوله. حذیفه بن یمان نقل کوي تفسیر ابن کثیر وایي د خندق په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ټوله شپه به چې دی نو مونځ کولو، سخت حالاتو خندق ده. او ابن کثیر نقل کوي د علی رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې وایي د بدر په شپه باندې نه دی موږ د خلک د شپې ودو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوله شپه چې دی نو مونځ کولو. یا به داسې وریځې راغلې جاکړې او طوفان به راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مانځه ته چې دی نو رجوع کوله. په دې باندې په دې مانځه باندې نه دی دا تکلیف چې دی نو اسانېږي، دا مصیبت چې دی نو اسانېږي ښه په مونځ باندې. تا باندې څه تکلیف مصیبت راغی انا لله و انا الیه راجعون وایه او مانځه ته رجوع کوه. د عباس رضی الله تعالی عنہ نه نقل لی هغه وایي زما بچی وفات شو نو ما وایي انا لله و انا الیه راجعون ویلو او په مانځه باندې ودرېدلم. د دې آیات چې دی نو پریکټیکل عمل چې دی نو هغه دا دی چې په دې باندې صحابو چې دی نو عمل کوو. نو په صبر سره او په مانځه سره چې دی نو د الله نه مدد وغواړئ. دویمه معنی چا دا کړله وایي واستعینوا بالصبر والصلاة، وایي دا صبر نه دی او دا صلات الله ته وسیله کوي، وسیله په دې باندې د الله نه دعاګانې وغواړئ چې الله تعالی تاسو د دغه شیانو نه چې دی نو وساتي. عمل سړی چې دی نو وسیله کولی شي ښه عملو سړی څوک نشي وسیله کولی. سړی دا به وروستو راځي په وسیله کې بیا وایو نو دا دلته زده کړه چې وسیله شته ښه. یو د شرک وسیله ده، یو شرعي وسیله ده. د شرک وسیله دا ده چې بابا او پیر بابا او یو قبر والا او یو مړ سړی چې دی نو ته د هغې نه چې دی نو مدد غواړې او هغه چې دی نو وسیله کې. او شرعي وسیله دا ده چې ته یو عمل چې دی نو هغه الله ته چې دی نو پیش کړي. لکه څنګه چې 3 کسان نه وه غار والا، باران او سخت جاکړو او غار ته ننوتي وو او بیا چې دی نو غار په خولې باندې کمر راولېدلی او بند شوی غار. نو هر یو وویله چې اوس غوسه نه کېږي خو الله ته خپل عمل وسیله کوي. نو هغه 3 وړ چې دی نو خپل خاص عمل چې و الله ته چې دی نو وسیله کو چې د الله د رضا دپاره تا کوم عمل کړی. نو په هغې باندې چې دی نو مصیبت پې آسان شو او د غار د خولې نه چې دی نو ګټه اوچته شوله او دیو د غار نه چې دی نو راووتله. نو دغه معنی دومره نه صحیح کېږي، دا معنی زیاته صحیح ده چې مدد وغواړئ په صبر سره. یو صبر کوئ او بل مونځ کوئ ښه جي. وانها لکبیرة او بېشکه دا صبر او دا مونځو دا ها ضمیر نه دی دواړو ته راجع دی ښه مانځه ته هم راجع دی او صبر ته هم راجع دی. وانها لکبیرة او بېشکه دا ډېر ګران کار دی الا للخاشعین مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې. عاجزي څه ته وایو؟ عاجزي خاشعین ویلی کېږي او عاجزي ویلی کېږي. دا یو کیفیت دی د زړه، د زړه یو کیفیت دی، یو صفت دی چې په زړه کې د عظمت د الله تعالی پروتي نو دا په دې بدن باندې چې دی نو په دې اندامونو باندې بیا راښکاره کېږي. دې ته عاجزي وایو چې ته الله ته ولاړې او د زړه په توجه باندې چې دی نو ولاړې مونځ کې بل څه خیال دی نه یو مانځه ته ودرېږي د زړه په توجه سره چې الله ته ودرېږي دغې ته خشوع وایي دغې ته خضوع وایو. او دا د مانځه نه دی روح دی. روح د مانځه روح څه شی دی؟ خشوع او خضوع چې ستا بل خیال چې دی نو تا ته رانشي. او دا آسان کار دی مړه چې مانځه ته ودرېږي ټول خیالات مې بس ویستلله هغې رب ته چې دی نو ودرېدلم هغې بادشاه ته ودرېدم
او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو سړی ولیدلو چې هغه منځ کولو او کله به یو ځای ګرولو کله بل ځای کله به جامو سولې به کولې نبی علیہ السلام تو وسلام فرمایله لو خشع قلبه خشعت جوارحه کله دې سړی په زړه کې خشوع وي د دې په اندامونو بچ دین راخاره شو وي د دې د اندامونو کې و بیا سکون وي دې به یو ځای او بل ځای نه ګرولې بلکې دې په اندامونو کې بسوي سکون به نو دا د زړه سره تعلق ساتي دا چې کله په زړه کې پیدا شي بیا د انسان په اندامونو کې نه سکون دی بیا دې ردی د جبینا څه خبرې راوځي نو په خبرو کې هم خوشوي پای کې چې د نرمي پای کې سیده خبره یو نو دې ته خوشو وي ښا نو دا په خپل عبادت کې او په ژوند کې پیدا کول پکار دي په عمل کې چې خوشو نه لدا الله تعالی ته چې دین خوخه ده او الله تعالی په خپل تعریف کوي ښا اوس ته ګوري الذين دا خاشینا کسان دي یظنون چې یقین لري انهم چې بشک دیو ملاقو ملاویدون کې دی ربهم د خپل رب سره وانهم الیه راجعون یقینا دیو خامخا الله ته ورګرځیدون کې دي دا خاشین وای هغه کسان دي چې دیو په آخرت باندې چې دنو یقین لري چې رچا په آخرت باندې یقیني نو پدې کې بخامخا خشوعي او خضوع به دې بد الله نه یریدون کې دغه مانځ باندې ولاړی هم چې دنو الله ته به توجهي او دا به یقیني چې الله تعالی مخې لور زما ګوره چې دا یقین نه چا پیدا شي چې الله تعالی مخې لور زما دې ټول اعمال به صحیح کی کنه صحیح کیږي به هر عمل به چې دنو برابرۍ هر عمل به چې دنو پای کی با د الله نه یریدون کوي نبی له صلوات و سلام یو صحابي ته وای کیف اصبحت یا حارس وای حارسا څنګه دي سبا کو څنګه دي سبا کو هغه ته وای په دې حالت کې می سبا کو چې بس زم د الله تعالی د عرش مخې ته ولاړ یم د صحابه کرامو ته نه ده جنت او جهنم نه دا ته بالکل مخې ته ښکارې دو دې یقین دې ته یقین وای ښا یقین دې ته وایو چې تاسو د آخرت نه ده دا بالکل پسترګو باندې ښکار شي دا یقین پیدا کول پکار دي بیا به منظم صحیح بیا به روجم صحیح بیا به زکاتم صحیح بیا به د انسان ناس تپاستا هر معاملې به چې د انسان صحیح کله چې یقین پیدا شي او دلته د یظنون معنی ګمان نشي کولای ښا ځکه مسله د عقیده ده د آخرت د عقیده ده دلته به د یقین معنی کې د ګمان معنی بلته نه کې او یو عقیده نه دوه عقیده دي د الله سره د ملاقات ده او والباس بعد الموت پکې هم ده آخرت هم شو والباس بعد الموت دوباره ژوند پکې هم شو وانهم الیه راجعون دی الله ته بسې ورګرځیدون کې خجی اتامرون الناس ایتاس حکم کوي خلق ته بالبر پنه کوي باندې وتنسون او هروي او پرېګدي انفسکم ځانون خپل وانتم تتلون الكتاب حال دا ایتاس لولي کتاب فلا تعقلون ایتاس د عقل نکار ناخلی واستعینوا مدد غواړئ بالصبر په صبر سره په صبر کولو او صلات او په منځ کولو سره وانها بشک دا منځ او دا صبر لکبیره خامخا ډیر ګران دی الا للخاشین مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې الذين دا عاجزي کوونکي کسان دي یظنون چې یقین لري انهم ملاقو چې یقینا دی ملاویدون کې دی ربهم د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دی خامخا دی الله ته ورګرځي زيدون کی دی واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين دا آیاتونه ختمول پکارو جنن سبق لګ ډیر شو الہ العالمین زم گناهونه معاف کړي الہ العالمین په قران باندې پوهه کړي الہ العالمین د قران مطابق زموږ عمل نصیب کړي الہ العالمین زموږ د علم مطابق چې د عمل نصیب کړي الہ العالمین د دې حالت نمغه وساتي چې आवाज کو نصیحت کو او خبرې کو باغی باندې چې دنو زموږ عمل نه الہ العالمین زموږ علم زموږ د عمل سره چې دنو موافق کې الہ العالمین زموږ ګناهونه چې دنو موږ ته داغي معافي وکي الہ العالمین زموږ واړه ګناهونه غټ ګناهونه معاف کړي الہ العالمین باران رحمت زموږ ګناهونه په وجه باندې بند شوی دی الہ العالمین سخت ګرمي ده الہ العالمین دا حالت چې دنو بدل کړي الہ العالمین په موږ باندې خپل رحم وکي الہ العالمین دا موسم یخ کی الہ العالمین دا باران راووره الہ العالمین وب په چینو کې په کویانو کې زیات کې الہ العالمین خپل رحمتونه خیرونه برکتونه پنګ راووره
د عذابونو نه، د آفاتو نه، طوفانونو نه الٰه العالمین زموږ حفاظت وکړي. الٰه العالمین دلته چې څوک درس ته راغلي الٰه العالمین د هغوی مشکلات آسان کړي، شرعي حاجتونه یې پوره کړي، په کور کې، په رزق کې، په مال کې، په اولاد کې برکت واچي. الٰه العالمین څوک چې دا درس اوري الٰه العالمین د هغوی هم شرعي حاجتونه پوره کړي، د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي. الٰه العالمین د پاکستان مسائل حل کړي، الٰه العالمین د مسلمانانو مسائل حل کړي، الٰه العالمین د کشمیر د مسلمانانو مددگار شي، الٰه العالمین د مسلمانانو حفاظت وکړي، مسلمانانو اتحاد اتفاق نصیب کړي. الٰه العالمین د کافرو، د هندوانو، د یهودو، د نصاراو کم سازشونه د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف الٰه العالمین هغه ناکام کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا